حجرې شوې شاړې منګې یې مات کړو محفلې نشته دیوال ته ځوړن یو مات ستار دی خاموش تیر. بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلم خان وصال سره ډېره زیاته مننه کوو چې موږ له ټیم راکړی دی او دې وخت کې موږ د ایبټ آباد الیاسي مسجد کومه پهاړي چې ده ډېر ښکلی یو داسې ځای دی چې د هغې نه د ایبټ آباد تقریبا 100% د هغې نظاره کېږي او د مازدیګر ښایسته ټیم دی. مسلم خان صاحب راسه ناست دی، مسلم خان وصال صاحب، د هغې نه به شعرونه اورو چې د ایجوکیشن فیلډ سره هم تعلق ساتي او ورسره ډېر ښکلی شاعر هم دی. ډېره مننه کوم سر ستاسو. شکریه، ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هم سفر ملګرو ډېره مننه کومه چې راووتو دلته د یو څو لمحو دپاره او کېناستو او د مینوالو سره او خپل تخیل چې کوم دی هغه شریکومه د دوی په غوښتنه سره. زوړ غزل دی: فیضا خاموشه خاموشه خار دی خاموشه تیر شم فیضا خاموشه خاموشه خار دی خاموشه تیر شم گودر ویجاړ دی سوی چنار دی خاموش تیر شم حجرې شوې شاړې منګې یې مات کړو محفلې نشته حجرې شوې شاړې منګې یې مات کړو محفلې نشته دیوال ته ځوړن یو مات ستار دی خاموش تیر شم بس ظلم زور دی پدې وطن کې تپوسی نشتا بس ظلم زور دی پدې وطن کې تپوسی نشتا راج د غټانو غریب پدار دی خاموش تیر شم دغره لمن کی شپون کې یې مړ کړو شپېلۍ اوسوا دغره لمن کې شپون کې یې مړ کړو شپېلۍ اوسوا رمیش ورا کې چپیا کازار دی خاموش تیر شم د ژوند په دشتو په ورانو لارو تنها روان یم د ژوند په دشتو په ورانو لارو تنها روان یم چرتا خزان دی چرتا بهار دی خاموش تیر شم احساس شو قاتل حوث مسکے دے حیران ولاړیم احساس شو قاتل حوث مسکے دے حیران ولاړیم هر خوا د ظلم گرم بازار دے خاموش تیر شم وصال ژوند خو یو درد داله شان افسانه ده وصال ژوند خو یو درد داله شان افسانه ده
پسرو لمبو کی یو انتظار دے خاموش تیر شم فضا خاموشا خاموش خار دے خاموش تیر شم گدر وجاڑ دے سوے چنار دے خاموش تیر شم. دا غزل زما ایویټي خیبر نه پی ټي وی نیوز نه او دغه نه چې کوم چلیدلې د قلمکار کتاب کې ډېر زبردست پروګرام کې ډېر زبردست مننه کوم چې موږ وخت راکړو ډېر ښایسته غزل هم راته زمزمه کړه ستاسو ډېره شکریه ده ډېره مننه ستاسو هم چې یاره ما لم وخت راکړو زموږ نه زموږ د مات ګډ الفاظ چې کوم دی هغه تاسو ریکارډ کړل مینوالو سره شیر کړل نو ټولې مینوالو ته چې کوم دی خپل طرف نه پښتانه مینه او سلامونه والسلام. مهرباني.